أصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. یقیدانم در این عالم که لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو. جو تیغ لا بدست آری بیا تنها چه غمداری مجو از غیر حق یاری که لا فتاح الا هو. بندے پروردگارم امتی احمد نبی صلی اللہ بندے پروردگارم امتی احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع با اولادی علی. مذہبی حنفی دارم ملتی حضرت خلیل. خاک فائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہم فہر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. صاحبان چی دا ارشاد دی مقتدا، چار یاران دا پاک رسول دی فرختیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مستاسو مخ کې د سورت یاسین یو وړوکی شانتی آیت تلاوت کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورہ یاسین متعلق وی لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین. وی د هر څه دپاره زړه دی او زړه د قرآن چې دی دا یاسین شریف. نو د دکه سورت یاسین نه ما یو آیات تلاوت که. الله رب العزت په دې کې فرمایي اولم یر الانسان، آیا نګوري دا انسان انا خلقناه چې یقینا پیدا کړی شوي دی د لره، چې دی پیدا شوي من نطفة د یوې نطفې نه. فاذا هو خصیم مبین، نو بیا دی وګرځي اچانک جګړه کوونکي ښکاره. لوی جګړمار بیا وګرځي حالان کې د ده پیدایش الله رب العزت فرمایي من کړی دی د یوې نطفې نه. او داسې نطفه چې د انسان د بدن نه خارجه شي په ټوپ او په شهوت سره، نو د انسان په بدن باندې غسل لازم شي. دومره پلیته نطفه ده. دغه چې د انسان د بدن نه څنګه جدا شي نو غسل پی واجب شي، لازمی شي. د داسې نطفې نه الله رب العزت دا خپل بنده پیدا کړی. د دې وجې محدث کبیر حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمه الله فرمای وی د ټولو نه په دنیا کې ناشنا سیس چې دی دا د انسان پیدایش دی. علامه انور شاه کشمیری رحمه الله فرمای وی په دنیا کې د ټولو نه ناشنا سیس چې دی دا د انسان پیدایش دی. چې نطفه ده او پوهان د ساینس بیا وایي چې د نطفې معمولی ذره ده، د هغې نه بیا چې دی دا ټوله نطفه نه د هغې معمولی ذره حاص رحم ته رسي.
د هغې نه انسان پیدا کیږي او نوې تحقیقات وویل د یوې نطفې نه په لکونو انسانان هم پیدا کیدی شي. نو د دغې نطفې د څه حصې نه الله رب العزت فرمایي چې ما دا یو انسان پیدا کړی. بیا ته وګوره انسان د نطفې نه پیدا دی او څومره پکې تغیر دی په خپلو کې. فرق دی د انسانانو په پیدایش کې یو شان دی، یو بل شان دی، د یو اخلاق یو شان دی، د بل شان دی. نو الله رب العزت فرمای وی پیدا کړی مې دغه ټول انسانان د نطفې نه دي. اوس د دنیا دا زندگی چې کومه ده الله رب العزت چې ته د دې نه پیدا کړې نو پیدایش ستا د دې دپاره وکړه چې ته د الله بنده جوړ شي. منها خلقناکم الله رب العزت فرمای چې د دې خاورې نه مې پیدا کړې وفیها نعیدکم. نو منها خلقناکم یا د انسان دا یعنی د دې سړي دا کومه نطفه چې دا د ځمکې چې کوم خوراک وي د دغه نه جوړه شوې ده، د دې وجې منها خلقناکم. یا ما تاسو ته مخکې ویلي وو په قیله سره چې د مدارک والا یو قول را نقل کړی دی، هغه وایي چې دا کله انسان پیدا کیږي نو د ده د مور په رحم کې معمولی خاوره چې دی د هغه ځای نه شامله شي، معمولی. خیر الله رب العزت فرمایي چې د دې خاورې نه مې پیدا کړې او بیا ستاسو دې خاورې ته واپس کیدلي. اوس انسان چې ته پیدا یې د خاورې نه، اصل د خاورې نه شه، فرع چې دا د نطفې نه شوه. خلقت کې نه نسل کې چې دی نو بیا ته د وروستو د نطفې نه پیدا کېږي، خو اول چې ستا خلقت شوی دی پیدایش ته شوي نو هغه د دغه خټې نه شوي او وروستو په هر اعتبار سره که ته والې که د خټې په اعتبار سره واخلې د خاورې نو په هغې کې معاجزي ده، او که د نطفې په لحاظ سره واخلې نو هم کمزوري څیز دی، هېڅ هم پکې نشته. خو الله رب العزت ته د دغه کمزوري څیز نه پیدا کړي. الله وایي ستا نوم نه و، هېڅ هم نه و، ته ما پیدا کړې او بیا دې وفات کوم او بیا به دې پاسوم. اوس په دې دنیا کې دا زندگی الله څنګه غواړي؟ دا پیدایش چې ستا وکړو خو دغه زندگی به تیرې نو دا څنګه غواړي؟ الله وایي چې دا پیدایش مې وکړو، ته مې د دې نطفې نه پیدا کړې نو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما دا خپل بندگان جنات او انسانان نه دي پیدا کړي مگر د خپل عبادت دپاره. عبادت د الله رب العزت دا دی چې ته 24 غنټې زندگی د الله د احکاماتو مطابق تیره کړي او زمونږ او ستاسو د ښکلي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق شي. د عبادت مفهوم چې دی قاری طیب رحمه الله فرمای دا وسیع دی، دا لنډ تنګ نه دی چې بس عبادت صرف یو څیز ته ویلی شي، محدود کار ته ویلی شي، نه، دا چې ته په هره شعبه کې لګیا او د اسلام مطابق لګیا دا عبادت. الله توفیق راکړي. اوس انسان د زندګۍ کې به تیاری کوي. انسان د سارې راپاسی مثال په طور نو دی به راپاسی د اسلام د طریقې مطابق، ځکه چې د کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقیدانم درین عالم کې لا معبود الا هو. دا ویلی دی چې زه په یو عالم کې په هیڅ یو شانم بل څوک نه منم، صرف دکه یو ذات منم چې هغه ذات د چا دی؟ د الله رب العزت دی، بل معبود نشته. ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو. او چې کله د توره د لا اله جو تیغ لا بدستاری بیا تنها چغمداری مجو از غیر حق یاری که لا فتاح الا هو. چې کله د لا اله الا الله دا توره په لاس باندې راله بیا ته د دنیا څه غمونه کې. علامه صاحب وی چومه گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. وی چې زه ویم چې زه مسلمانم نو داسې لرزه را باندې راشي
چې لا اله الا الله لرم او زه د مشکلاتو حل د بل چا نه غواړم، الله لرم او د مشکلاتو دپاره بل چا ته منتونه کوم. نو خبره دا ده چې دا زندگی چې دا به خپله تابع کو د شریعت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ له کومه زندگی را کړې ده، نو ته چې د سارې را پاسې مثال به طور ستا شروع آغاز چې دا د الله رب العزت د حکم مطابق وشي. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تهجد کړی دي، خو پتا باندې الله نه دی لازمي کړی. الله وی که ښه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کې په سنتو زوایدو کې نو وی کا ثواب دل در کوم. داسې نه ده چې تا سختی وکړله په ځانو، زه د دې اجر نه ورکوم. دعای نیم شب دفع صد بلا بکونه، د نیم شپې دا دعا چې ده 100 بلاګانې به د نخته پاک لري کی. الله یې توفیق راکړي. خو بیا الله وی چې زما د دې ځای نه اوس لازمي عبادت شروع شو چې زه در ټیم به د سهار بانګ ټیم داخل شو، په تا 2 رکعته مونځ چې دا فرض شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې پتا باندې دغه ټیم سنت لازم شو. که د اسونو د خپو لاندې دل کېږي نو د سحر سنت مه پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حساب لګاو. او چې د چا نه دغه مونځ لاړ، دغه سنت لاړ، گویا د کور بال بچ دا لوټ کړی شو د دنه. حساب لګاو. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور مبارکه ته وی، خیال کوي لکه چاته وی خپل لور مبارکه ته یو لور یې څوک ده؟ د جنتیانو بیبیانو سردار فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. هغې ته وی ای فاطمه، وی د سحر په ټیم کې خوب مکوه، هسې نه چې الله د رزق تقسیم کوي ته به بېحسي پاتې شي. حساب لګوي. نو ستا آغاز چې د الله د احکاماتو مطابق شي، الله رب العزت زندگی داسې غواړي. دویم نمبر ته د ورځې اوس تا شروع شو، نو اوس دې ته خولې ته خیال وکړه چې دا زه کومه خبره کوم، جنت طرف ته ډېر نږدې کېږم او که د جهنم طرف ته ډېر نږدې کېږم. حساب لګاو. بیا ته کوم قدم اهلی په قدم باندې خیال کوه چې دا قدم مې د الله د رضا دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دی، او که د هغه نه بغاوت دی باغی کېږم بل خوا روانې. ته وګوره بیا ستا چې کوم کاروبار دی، دا کاروبار د شریعت مطابق دی که د شریعت نه بغاوت دی. ډېر خلک کاروبارونه مشترکه شروع کوي یو څه بل څه. ته په خدای کې موږ ورته لکه دا مشترکه کاروبار دی کې په یو څیز کې اکثر لانجه راوځي، بل څه راوځي. دارالابتا ته لاړ شه چې هرته طریقه سمه کړي، نو هغوی به درته ووایي چې په دې طریقه به دا د شریعت مطابق وي، که دې ځای کې داسې شه نو دا به د شریعت نه خلاف راځي. هغه نه دومره لکونه روپۍ ورکوي، خو دومره وصل نه کېږي چې د دې ځای نه دارالابتا پورې لاړ شي. چایي ورته ولې دغه دین موږ هغه بوج ګڼو. خیر بیا ماسپښین ټیم شو، نو ته په پټي کې لګیا یې، ته په یونیورسټۍ کې، ته چې دی نو په یو دکان کې ناست یې، ته په بل څه کې. بیا درته د الله رب العزت د کوره اواز کېږي چې د کامیابۍ طرف ته راشه. ګورې که دغلته پاتې شوې، اگر که تا کاروبار وکړه بل څه بل څه، خو ته ناکام او نامراد او خاسر یې. اوس ته ځان ته وګوره چې دغه زندګي ته رالې، ته هر څه پرېښود او دین طرف ته رالې که نه. تا دنیا پرېښود، الله ته دې سجده ولګوله که نه. دنیا ته سجدې لګه، څه و بت ته و سجده او څه دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا. رحمان بابا وایي څه و بت ته و سجده او څه دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا. یا دنیا ته سجده او یا بت ته سجده، یا غیر الله ته سجده، کاڼي ته سجده، او یا انسان ته سجده. یا دا بت نه غوښتل او یا د انسان نه غوښتل چې هغه ته حقیقي ومنې، نو بیا خو بس کیسه روانه. نو خبره داسې ده. بیا ورپسې د کشنمن زمانه کې وخت، بیا د ماښام وخت، بیا شپه راشي.
نو اوس که ستا دغه ټیم دا صحیح شو د شریعت مطابق وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحفة المؤمن الموت، د دې مؤمن دپاره دا مرګ چې دی دا تحفه د نتیجه به درته هلته دا میلوشي. او راځي حدیث کې وای دا مرګ چې دی دا یو پل دی یؤثر الحبیب الی الحبیب، چې دا ملګری د ملګری سره ملاوي، تا د الله رب العزت سره ملاوي، تا چې دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاوي. د دې وجه حدیث کې راځي من کان اول کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، دا چا چې اول دا کلام وګرځیدو لا اله الا الله دخل الجنه، جنت ته داخليږي. بل حدیث کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله، دا چا چې اخیری کلمه چې دی لا اله الا الله وګرځیدا دخل الجنه، جنت. نو ولې دا سره خبره دارا چې سر کې لا اله اخر کې لا اله، نو په منځ کې زندگی چې دا به دغه د الله رب العزت د حکم مطابق وي. سر کې بانګ په اخره کې منځ په منځ کې زندگی چې دا به د الله رب العزت د احکاماتو مطابق او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق. که چرته داسې نه وي نو بیا به کیسه روانه لکه څنګه چې زمونږ نه روانه ده، څنګه چې زمونږ نه روانه. د دې وجه نو ما تاسو ته آیات وی الله وی اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه، آیا نه ګوري دا انسان چې دی هما پیدا کړی دا یو معمولی نطفه نه، فاذا هو خصيم مبين، بس دی جګړالو ګرځید. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ما بال قوم یفتخرون، وی سد هغه قوم لره چې دی فخر کوي، پس شي باندې فخر کوي. اولهم نطفه، اول د یو ښه نطفه ده، و آخرهم جیفه، اخر ډیران دي چینجی به خوري. الدنیا جیفه و طالبوها کلاب، دنیا مرداره ده طلب کون کی سپی دي. حساب لگاوا او کو دې در سره دا در سره و پاتې کېدی شو تاوی چې دین مې وغورځو مونځ نه کوم، قرآن ته نه نږدې کېږم، پیغمبر ته نه نږدې کېږم، دا دنیا به ما سره ټول عمر وفا وکړي، نو بیا خو ټیک ده، زه وفا یې در سره کوله. وفا هم نه کوي که نه. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا، که دنیا چا سره وفا کولی نو د دواړو جهانونو د سردار د سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به وفا کړی و. محمد غوندې صاحب د دنیا لاړو، دا دنیا ویرانه نشوه په هجران، هغه پسې روانه شوې نه ده، نو موت تا پسې به روانه شي. زمونږ مشرانو د چا به پلار وفات شوي، د چا به دې سپونو کې را سره دا اوس خو دا نوې نوې څونه وفات شو، په دې سپونو کې خپل عمل د لارې مل چې څه وړي دي اکه کیسه ده. ته په خدای ووایه، په خدای وایه چې کوم خلک ورپسې شپه ورځ جړلي دي چې میاشتې راشي 2 میاشتې راشي، یادوي یې په خدای که یادوي. مخکې خو ولا خلک خو اگر چې رواجي کارو خو بیا هم چې مړی به وشو نو په ټول کلي کې به یو کال خلکو ټي وي نشي لګولی، ټیپ به نشي لګولی، بل څه به نشي کې دوستو په 2 درېمه ورځ خلکو خپل کور والا ته نه یاد مړی، نو بیا خیرات او بیا چې دی هغه پسې دعا کول دا خو لرې خبر. نو د دې وجې ګوره الله رب العزت مونږ ته مخکې نه وایي چې دا زندگی دې سمه کړه، چې ما ته راځي الله په دې بنده ډېر زیات مهربانه ذات دی، رؤوف و رحیم ذات دی، دومره زیاته مینه دی بنده سره کوي چې اویاو میندو مینه محبت را جمع کی. د الله رب العزت مینه محبت بل خوا کې دا د هغې معمولي سم نه ده، چې دومره مینه محبت را سره الله رب العزت کوي. نو چې موږ ځان وپېژنو، اسلام وپېژنو چې الله رب العزت اسلام را کړی دی، دا اسلام را ټینګ کړو. څه چل شوی دی په موږ باندې چې موږ مونځ نه کوو؟ څه چل شوی دی چې موږ ډایجسټ ګورو؟ څه تاسو په خدای د ګریوان ته لږ دا مشران دې لږ سر ښکته کړي، قسم په خدای ځان له ورکې، په خدای ځان له قسم ورکې. مثال په تو دا ټورنامنټ تیر شه دې ته چې کومو کسانو ناسته کړې صرف دې میچون ته صرف دغه سوچ وکړې او ځان له قسم ورکې وې په دې ټول کال کې موږ دومره ټیم دین له ورکړی، په ټول کال کې درته یادوم دومره ټیم مونځ له صرف ورکړی، قسم په خدای ورکې که دومره ټیم موږ ورکړی.
د ټول کال په حساب یو خو یو ټورنمنټ دا برابر نه پرس کې چې موږ څومره پیسې دا په نسوارو په سرګټو خرابو څومره پیسې چې دې څومره ټیم دا موږ د نسوارو په اچولو خرابو دومره ټیم موږ مونځ قدرې نه ورکو او بیا وی دا چې دی نو کاته خرابه ده دا دی هغه دی نو رحم به در باندې کوم ځای نه راځي چې ته رحمان ته ځان نه نږدې نو عزتمند خپل ځان هم پېژندل د دنیا وګټه لګیا خو دنیا دې د دین تابع کړه خپل ځان هم دین ته مونځ کول دی ولې موږ مونځ نه کوو او دا بعضو په ګیره کې سپین لګېدلي بیا هم دین ته نه رانږدې کړي بعضې کاروبارونه کوي ښه پر ټیک ټاک رواني دین ته نه رانږدې کړي بعضې زمیندارۍ کوي په هغې کې ښه برابري دین ته نه رانږدې کړي بعضې په کالجونو او په یونیورسټو کې ښه برابري او دین ته نه رانږدې کړي ولې نه رانږدې کړي دا دین به انګریز زده کوي کافر به زده کوي دا مونځ به څوک کوي دا به انګریز کوي نه دا موږ کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا زمونږ ذمهواري ده چې دا مونځ وکړو الله دې توفیق راکړي دا زمونږ ذمهواري ده چې قرآن خپله زده کړو دا زمونږ ذمهواري ده چې په دې قرآن ځان پوه کړو دا زمونږ ذمهواري ده چې دا دین وړاندې ورسو دا زمونږ ذمهواري ده چې ښه کار په خپله هم وکړو بل هم راوبلو دا زمونږ ذمهواري ده چې په خپله هم دا بدونه بد شو او بل هم بد شو الله رب العزت تر الله توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين خدای تعالی ناراضه شي الله دوار جهانو خیر منصب کی الله عمل کې اخلاص پیدا کی الله حاضر جمع وبه الله د دوار جهانو رحمتونه خوشاله منصب کی وصلی الله تعالی علی خیر